بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه دا خبره کړې وه چې د مبتدا خبره مو شروع کړې وه چې مبتدا او خبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية. أحدهما مسلم إليه ويسمى المبتدا، والثاني مسند به او يسمى خبر. چې د عوامل لفظیه نه خالی کم به مسند الیه نو هغه به مبتدا واقع کیږي او کم به مسند نه هغه خبر واقع کیږي. بیا موږ دا خبره کړې و چې عامل په مبتدا کې او په خبر کې څه شی دی. نو بری کې څو مذهبونه دي؟ درې. نمبر 1 مذهب څو چې په مبتدا او په خبر دواړو کې عامل معنوي دی چې هغه څه شی دی؟ ابتدا. دویم قول سره په مبتدا کې عامل معنوي دی چې څه شی دی؟ ابتدا ده. او په خبر کې عامل لفظي دی چې هغه څه شی دی؟ چې هغه مبتدا ده. او دریم قول سره چې په مبتدا او په خبر دواړو کې عامل لفظي دی. په مبتدا او خبر دواړو کې عامل سره لفظي دی. ها بیا موږ دا خبر وکړه دی بعد چې اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا سوي معرفه وي، او اصل په خبر کې دا خبره چې دا بسې نکره وي. اصل په مبتدا کې دا خبره چې معرفه به ځکه چې په دې باندې حکم لګول کېږي او حکم په یو ذات معین باندې لګول کېږي. او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به نکره وي ځکه دا مسند واقع کېږي. د مسند لپاره معرفه واله ضرورت نشته نه. نکره مبتدا نشي واقع کېږي، خو چې کله په نکره کې تخصیص راشي نو بیا هغه نکره مبتدا واقع کېدی شي. دا غي شپږ صورتونه. نمبر 1 صفت ملفوظه، نمبر 2 هغه حمزه نه رسو د حمزه استفهام نه رسو د متصله سره یو نکره راتل چې دې کې تخصیص راغله د متکلم د علم د وجنه. دریم نمبر نکره تحت النفي واقع شي، او څلورم د صفت مقدره د وجنه، او پنځم چې کله خبر مقدم شي نو مبتدا نکره راتلی شي، او شپږم نمبر چې کله د نکره اضافت متکلم ته وشي. بیا موږ وی چې کله په جمله کې دوه اسمونه راغلي، یو معرفه او بل نکره، نو کوم چې معرفه او مبتدا جوړو، کوم چې خبر او کوم چې نکره او خبر جوړو. دا موږ یو کډواړه معرفه نو کوم یو په مبتدا جوړو، کوم یو خبر جوړو، ستاره پر ځوانه جایز دي. بیا ورون سبق کې موږ دا ویل چې اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به مفرد وي. اصل په خبر کې دا خبره چې دا بسوي مفرد وي، یعنی جمله بنوي. چې جمله نه نو بیا مفرد وي او که مرکب ناقص وي ځوانه راتلی شي. لکه مفرد خو عام د ډیر راځي، او چې مرکب ناقص راغلی دا غیر لپاره موږ مثال ویلو هذا رجل عالم، دا مرکب توصیفي لپاره مثال، او هذا غلام رجل دا مرکب اضافي لپاره مثال. بیا موږ وی چې کله کله دا خبر جمله راتلی شي. جمله بیا په څلور قسمه باندې ده. جمله اسمیه هم راتلی شي، جمله فعلیه هم راتلی شي، او جمله شرطیه هم راتلی شي، او جمله ظرفیه هم راتلی شي. بیا جمله ظرفیه ظرف په دوه قسمه ده، یو ظرف حقیقي ده او یو ظرف مجازي ده. ظرف حقیقي او ظرف مجازي. ظرف حقیقي ظرف زمان ظرف مکان ته وي، او ظرف مجازي جار مجرور ته وي. اوس دا جار مجرور چې او دغه چې جار مجرور ماته اوس پرون ویلو چې جار مجرور به موږ همیشه لپاره 50 پورې تړو. دا چې نن سبق تاسو یې زکو غلا نه ته پوه شو چې په کلام عربی کې په قرآن مجید کې د نیمه نه زیات ترکیبونه دا زده کړل، ځکه چې ډېر زیات استعمال دی په قرآن مجید کې. دا حروف جاره نه دي، دا ډېر زیات استعمال دي. نو چې دا نن سبق دې زده کو نه ته پوه شو چې په کلام عربی کې چې څومره ترکیبونه دي دا غي نیم نه زیات ترکیبونه تاسو کړل ایز د کړل. نو ګوره موږ پرون دا خبره کړې و چې جار او مجرور یعنی حروف جاره با او تا او کاف لام واو منذ مثقله رب حشا من عدافي عن على حتى الى دې د حروف جاره وي. پچا باندې پکم اسم باندې چې دا حروف جاره داخل شي هغه ته مجرور وي. دوانو ته بجاو باندې جار مجرور ورته وي او ظرف ورته وي. ما پرون دا خبره هم کړې و تاسو ته چې جار او مجرور دا کمزور حصص دي. دا چې کله هم په کلام کې راشي نو د دې به د چا سره ته تعلق جوړه. تعلق جوړول مطلب دا 50 پوری بیتړي 50 پوری بیتړي. جار او مجرور به همیشه لپاره 50 پوری به متعلق کو، یعنی 50 پوری بیتړو. وس جار مجرور 50 پوری تړل لګيږي. نو جار مجرور تړل لګيږي په فعل پوری یا په شی به فعل پوری.
جار مجرور متعلقی کې بس پورې په فعل پورې یا په شی فعل پورې فعل ماضی مضارع امر نه هر قسم فعل چی دته فعل شی فعل اسم فاعل ته وای اسم مفعول ته وای اسم تفضیل ته وای مصدر ته وای صفت مشبہ ته وای پوه دا شی فعل ته وای شی فعل صيغه د صفت ورته هم وای او شی فعل ورته هم وای نو چې کله جار مجرور په یو کلمه کې په کلام کې راغلی په یو جمله کې جار مجرور راغلی او په دغه جمله کې فعل راغلو یا شی به فعل راغلو برابر خبر ده که مخ کې راغلو که ورستو راغلی که مخ کې راغلی که سر راغلی ورستو راغلی نو موږ با دا جار مجرور په دغه فعل پورې یا په شی به فعل پورې بتړو یا اندره تعلق به موږ دا غي سره جوړو که فعل راغلی او که سر راغلی شی به فعل راغلی شی به فعل راغلی خو چې په جمله کې موجود وو نه موږ به بیا د جار مجرور به موږ تړو بچا پورې پرې فعل پورې لکه مې ضربته فی الدار ضربته فی الدار نو لکه دا فی حرف جر ده کنه او دا دار سره مجرور ده دار سره وس جار سره خپل مجرور نه دا متعلقه بچا پورې ضربته فعل پورې وس ما پرون هم دا خبر کړی و چې لکه کله جار مجرور منګه په فعل پورې تړو په شی به فعل پورې تړو او کداغه فعل یا شی به فعل په دغه جمله کې موجود وو که مخکې او که ورستو لري سره مکار نشته ده خو چې جار مجرور په دې جمله کې موجود وو نو بیا به منګه دې ته وایو ظرف لغو صبر ته ظرف لغو یعنی مخکې لکه تاسو یې ټول نه لاول نه دا تاسو ولې عم يتساءلون نو یې ترکیب تاسو څنګه کړو عن حرف جر د اصل کې دې عن ما او قاعده ول کې تاسو ویل چې کله ما استفهامیه په دې باندې حروف جر داخل شي ما استفهامیه باندې حروف جر داخل شي نو دا الف دې دنده د کټ کیږي نعم ما په اصل کې عم ما يتساءلون نو یې ترکیب تاسو څنګه کړو عن حرف جر او ما مجرور جار سره خپل مجرور نه ظرف لغو متعلق مقدم شو نو ګورل لګي جار مجرور مخکې ده او دا متعلق ته وروسته راغلی خو دې سره زمون کار نشته دی خو چې په جمله کې موجود وو کنه نو دا جار مجرور به منګه به دغه فعل پورې یا به شی فعل پورې بتلو او په دغه صورت کې به منګه د ظرف ته وایو ظرف لغو متعلق صبر ته ظرف لغو متعلق هغه پوه شو مې باندې ها وس کله دا جار مجرور په دې کلمه کې نو دا جار مجرور موجود وو خو دا جار مجرور چې موږ په شا پورې تړو چې هغه څه شی دی فعل له یا سره شی به فعل له فعل له یا شی به فعل له نو دا فعل یا شی به فعل په دې جمله کې موجود نه دی نو بیا به دې لمنګه دا فعل یا شی به فعل بوله موږ راو باسو فعل یا شی به فعل بوله راو باسو اوس په دې خبره کې اختلاف ته چې کله جار مجرور په کلام کې موجود دی دا تاسو لکشا د شي غلط کړی یا تر مخ کې نه هغه شاته جار مجرور چې کله په جمله کې راشي ما ته فکر ده جار مجرور چې کله په جمله کې راشي او په دغه جمله کې د دې لپاره فعل یا شی به فعل نه چې منګه دا جار مجرور پاګه پوری وتلو چې جار مجرور موږ پای پوری وتلو دا په جمله کې نشته نو دې لپاره به موږ راو باسو نو چې تول راو باسه نو دې لپاره به فعل راو باسه او که شی به فعل بول راو باسه د دې لپاره به فعل راو باسه او که سبل راو باسه شی به فعل بول راو باسه نو په دې کې اختلاف د بصرین او د کوفینو بصرین وای چې په جار مجرور لپاره کله متعلق په لفظونو کې موجود نه نو دې لپاره به منګه ظرف مستقر راو باسو هغه فعل بول راو باسو فعل بول راو باسو شی به فعل بول نه راو باسو یعنی فعل راوړل چې دا غوړه دي او کوفین وای چې دا فعل او شبه فعل دا که په کلام کې موجود نه نو موږ به د جار مجرور د پاره شبه فعل راو باسو صبر راو باسو شبه فعل راو باسو په دې باندې پوه شئ د دې یو خبره مخکې یاد وساتئ چې کله جار مجرور په جمله کې رالو جار مجرور په جمله کې رالو او هغه جار مجرور موږ متعلق او متعلق په لفظونو کې موجود نه نو که موږ ته د هغه وخت مناسب فعل معلومو دا وخت مناسب موږ ته فعل معلومو نو زه به پای پوری تړم د وخت مناسب فعل موږ ته معلومو نو زه به پس پوری پای پوری تړم لکه زه بسم الله الرحمن الرحیم وزه خوراک شروع کوم نو زه بسم الله الرحمن الرحیم نو زه چې د جار سره د خپل مجرور نه متعلق شو په اکلو شی به فعل په اکلو پوری په اکلو فعل پوری زه خوراک شروع کوم او زه خورم په الله په نوم سره یا ذلی کل شروع کوم نو زه بسم الله الرحمن الرحیم د جار مجرور وزه متعلق کوم په اکتبو فعل پوری
یا زه ویل شروع کوم جو جار مجرور به متعلق کوم په اشرعو پورې په اقرأو پورې پوهیږئ په دې باندې پوه شوئ خو که اوس داسې موقع داسې وه چې په هغې کې لکه موږ د فعل او شبه فعل چې په کم د جار مجرور چې موږ په کم فعل پورې یا په شبه فعل پورې تړو نو دا وخت مناسب ما ته فعل نه معلوم دا وخت مناسب ما ته فعل نه معلوم نو موږ باندې نه بیا څلور افعال عامه دي آوي پورې به موږ دا متعلق کوو په څو پورې به متعلق کوو په څلور افعال عامو کې په یو فعل سره افعال عامه او افعال خاصه افعال خاصه دي ته وایي چې په یو خاص فعل باندې دلالت کوي او افعال عامه دي ته ویل کېږي چې هغه د هر سره برابر راځي د هر شي سره راځي برابر راځي پوه شوئ په دې باندې او افعال عامه څلور دي افعال عامه څه دي څلور دي کون دی ثبوت دی او حصول دی او وجود دی وجود کون ثبوت حصول او وجود دې څلورو ته ویل کېږي افعال عامه افعال عامه مطلب دا چې دا په هر ځای کې برابر راځي په هر ځای کې برابر راځي لکه ته زید فی الدار زید فی الدار نو موږ وایو جار سره خپل مجرور متعلق شو په کائنون پورې نو کائنون معنی موجود دی ثابتون پورې په حاصلون پورې په موجودون پورې به ټول پورته کولای شي لکه په دې باندې پوه شوئ چې په هر ځای کې برابر راځي د څه ویل کېږي افعال عامه او افعال عامه سوري څلور دي کم دي کون ثبوت حصول وجود په دې خبره باندې تاسو صحیح پوه کړئ چې دا کون ثبوت حصول وجود دا مصادر دي دا سری مصادر دي د دې نه فعل چې راځي نو د کون نه فعل راځي کان یکونو د دې نه راځي ثبت یثبت د دې نمبر راځي حصل يحصل او د دې نمبر راځي وجد او يوجد پوه شو په دې باندې وجد يجد او دا راځي په دغه باندې موجودون پورې د دې نه دا فعلونه راځي لکه پوه شو په دې باندې دا فعلونه راځي د دې نه به فعل راځي کائنون شبه فعل څه ته وایي ما تاسو وی اسم فاعل اسم مفعول او دې ته وایي کنه کائنون د دې نمبر راځي ثابتون د دینه برازي حاصلون او د دینه برازي موجودون لکه دا واجدون نزي خدا په اسم مفعول باندې استعماليږي موجودون لکه په دې خبره باندې پوه شئ یو ګه موږ سره وګنه او ډیر وخت پورې دا نه پیژندل او په اولای ټوله ویلی وا خو هغه چې لکه زه دې نه کوم چې دا جار مجرور متعلق په ثابتون پورې دا ثابتون څه شی دی لکه دا ثابتون سره تاسو کوم ډیر کسان وی جواب په ثابتون نه پیژني دا ثابتون پورې دا ولې متعلق دا ثابتون څه شی دی دا ثابتون چې دا هغه افعال عامه نه دي مطلب دا په هر ځای کې چې دا برابرېږي نمنګو یې زید فی الدار فی حرف جر د دار مجرور دی جار سره خپل مجرور نه متعلق شو په کائنون پورې یا موږ جار سره خپل مجرور متعلق شو په ثابتون شی به فعل پورې جار سره خپل مجرور متعلق شو په حاصلون شی به فعل پورې جار سره خپل مجرور متعلق شو په موجودون شی به فعل پورې او معنا ټول څه کېږي زید موجود دی پکور کې زید تا حصول حاصل دی پکور کې زید ثابت دی پکور کې زید موجود دی پکور کې ټول یو شان معنا پوه شو باندې اوس پدې کې دا کائنون ثابتون حاصلون دا اسم فاعل دی دا سری نو پدې اسم فاعل کې با همیشه لپاره موږ وایو چې دا شبه فعل او هو ضمیر پکې فاعل هو ضمیر فاعل ثابتون هو ضمیر فاعل کائنون هو ضمیر فاعل دا موجود چره نو دا پکې دا اسم مفعول له موجود سره نو چې کله یو څه موږ په اسم مفعول پورې متعلق کو نو موږ به یو موجود شی فعل او هو ضمیر پکې نائب فاعل هو ضمیر پکې نائب فاعل ځکه په فعل په اسم مفعول کې فاعل نه بلکې بای کې صحیح نائب فاعل پوه شو به باندې هغه پوه شوي وس اختلاف پدې کې دی چې کله منګه جار مجرور منګه راو باسو جار مجرور د پاره منګه متعلق راو باسو او هغه په لفظونو کې نه موجودو نو دې لپاره به منګه جمله راو باسو او کله دې لپاره به منګه دا مفرد راو باسو کله دې دا بسرین وای چې دې لپاره به منګه جمله راو باسو صبر راو باسو لکه د زید فی الدار ترکیب چې کله دا کوي دا بسریین ناغه وای زید مبتدا ده زید سره مبتدا ده او فی حرف جر ده او الدار مجرور ده جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو په ثبت فعل پورې
پس پورې په ثبت فعل پورې ثبت فعل هو ضمیر پکې فاعل دی هو ضمیر پکې سره فاعل ثبت فعل سره خپل فاعل متعلق نه خبر فعل سره مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه اوس دا ترکیب دی دا د کوفیر باندې کې نو کوم عام دی کوم چې منګه څنګه وایو چې فی زید سره مبتدا فی حرف جر دی او الدار مجرور دی جر سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو پس پورې په ثابتون شی به فعل پورې پس پورې ثابتون شی به فعل کې هو ضمیر دی دا فاعل له فعل سره خپل فاعل نه شی به جمله خبر شی به جمله خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه پوه شئ نو جار مجرور دا چې کله دلیل متعلق په لفظونو کې موجود نه نو دې څه لګيږي ظرف مستقر سور دوی نو چې جار مجرور دا متعلق کله په لفظونو کې موجود نه او دې لپاره موږ متعلق راوباسو نو دې لپاره به فعل راوباسو که صبر راوباسو شی به فعل راوباسو فعل راوباسو که صبر راوباسو نو په دې کې اختلاف ده بصرین سوې چې صبر راوباسو فعل راوباسو او کوفین وې چې صبر راوباسو شی به فعل راوباسو وجه سره وجه دا چې بصرین وې چې دا جار مجرور سره خپل متعلق نه دا خبر جوړیږي څه جوړیږي او دا لکه دا ثبت فعل چې نه دا په دې کې عمل وکړو او اصل په عمل کولو کې فعل له اصل په عمل کولو کې سره فعل له اصل په عمل کولو کې فعل له نو لہذا فعل براو باسي پوه شو به دی باندې صبر او باسي فعل براو باسي او کوفین دا نه پر په دلیل کې وای چې کله فی الدار منغه بلا متعلق او په شی به فعل پورې پس پورې متعلق او زکه چې اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به مفرد وي اصل په خبر کې دا خبره چې دا به سوي جمله به نه جمله به نه او تاسو چې لګي دا ثبت او بس نو ثبت فعل سره خپل فاعل نه دا جمله جوړیږي نو دوه څه پتا ځو باندې حذف کول لږی یو فعل او بل څه یو فعل او یو فاعل او موږ وایو لکه چې پتا باندې خوب راځي نو دا ثابتون اسم فاعل له او په اسم فاعل او په اسم مفعول کې د خپل وظیفه په اعتبار سره د وظیفه په اعتبار سره په دې کې ضمیر نه وي اسم فاعل او اسم مفعول د وظیفه په اعتبار سره مفرد وي په دې کې ضمیر نه وي خدا چې کله بیا د فعل مضارع سره مشابهت دی راشي د فعل مضارع سره د مشابهت توجه نه په دې کې د ضمیر لګره او د اصلي وظیفه په اعتبار سره په اسم فاعل او اسم مفعول کې ضمیر نه وي نو کدا منګه ثابتون نو واسو نو صفایده بوشي چې خبر با مفرد راشي او اصل په خبر کې دا خبره راشي دا به مفرد وي لکه پوه شو بلی باندې او هغه وي چې موږ به فعل لو باسو ځکه دا فعل عامل جوړیږي او اصل په عامل کې فعل وي شي به فعل نه وي په عمل کولو کې اصل څه وي فعل وي لکه دا خبر تاسو یې ذکر لاله وس په کائنات کې په قران مجید کې چې په کم ځای کې هم دا جار مجرور ترکیب راځي کته دا خبره ذکر ته تبعیه ده زه تاسو یو مثال لم یغفر لكم من ذنوبکم د دې ترکیب بسوکو کې یغفر لكم من ذنوبکم یغفر لكم د دې ترکیب وکړه یغفر وا فعل لگا فعل مضارع مثبت معلوم پورا خبره فعل مضارع مثبت معلوم هو ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل دغه جار سره خو ظرف لغو دغه ټوله ټکه پکوا جار سره د خپل مجرونا ظرف لغو متعلق شو پس پوره یغفر پوره یغفر فعل ماشاءالله ارسلنا نوحا الى قومه کېدو ارسلنا نوحا الى قومه د دې ترکیب وسو وږي ارسلنا نوحا الى قومه ما شاء الله نوحا مفعول به الى حرف جر جی ما شاء الله ارسلنا پورے ما شاء الله ان اري قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى يؤخركم الى اجل مسمى اوس بدی کې داسې ما کوي چې دا ګران دی او دا آسان دی او دا مینه دی او دا مې ویل دی بدی کې دا نه ټول یو شانتي شی دی ورځي په
يؤخركم الى اجل مسمى يؤخر سشره يؤخر فعل مضارع مثبت معلوم هو ضمیر بگی مرفوع متصل فاعل کم مفعول به الى جی اجل مسمى موصوف او مسمى ولا صفات موصوف سره خپل صفات نه لکه پدې کې ګران آسان نه وي ها دا خبره یاد وساتئ دا ټول یو شان دي سبق دی دا بګینشته چې دا ګران دی او دا آسان دی کوم ځای تاسو په ترجمه کوی تاسو وایي والناس هذا غرقا ختم کړل ها اذ ناداه ربه بالمقدس طوى بالواد المقدس طوى اذ ناداه ربه وای پاسي ناداه ربه بالواد المقدس بس طوى پر دو اس پکې نشته ما نادا لیکل ناداه ربه نادا فعل زر وایا ضمیر منصوب متصل فاعل هو ضمیر فاعل جوړیږي نادا هو ربه ورې تاسو مړ دونه لاګانې کنه چې کله ما جمله وې کینه ته ومنټ لا زه تاسو خبره وکم ګوره د ترکیب چې دا اصول دي کنه یو د ټول مخکې تا جمله ویل نو پرون ما تاسو ویلو چې تبه دا ګوره چې دا جمله اسمیه ده جمله فعلیه ده نو تعالی اول وخت دل دي نادا هو ربه ته چې دا کومه جمله ده جمله فعلیه ده ځکه نادا په شروع کې سره غلره اوس په دې جمله کې ته د څه څه ګوره چې باغې مرفوع ده په دې جمله کې د څه څه ګوره چې سره نو چې کله تا په جمله کې د څه څه ګوره چې مرفوع نه بس جوړیږي دې پره فاعل بیا په دې څه څه ګوره چې منصوبي نو چې منصوبي هغه به مفعول به جوړیږي بیا به اخو نور ګورو را ګورو کجار مجرور به کړه به متعلقيږي نو نادا ربو بالواد المقدس طوا دې ټول جملې ته تاو کړل چې په شروع کې اول سره غلره فعل غلره اوس به ته مرفوع ټکه ما ته مرفوع بګشته سره رب هو دې کنه نو رب هو بلې لپاره صحیح وای په خپل پاسه وای کنه نادا فعل مرفوع نہیں منصوب مضاف صاحب کون مضاف لینا فاعل لنا نفر با حرف الواد المقدس موصوف صفت موصوف صاحب کون صفت نا نادا فعل پورے فاعل او متعلق نا جمله فعليه خبريه اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى حذيفه باسا اذهب الى فرعون واه فعل امر ففعل امر کې څه زميري فعل امر کې فاعل همیشه لپاره مستتر وي اذهب نو سبب کې فاعل انت منوم والا انت ضمیر مرفوع مستتر فاعل اوس ما دا وې فرعون دا دی مجرور دی او بری باندې خو زبر راغله دی دا سره غیر منصرف دی او بغیر منصرف کې کسره او تنوین پای باندې ناراضي اوس با غیر منصرف دی نو غیر منصرف خو اسه ناراضي د اسباب منصر نه بګد دوه سببونه یا یو د سبب چې مقام د دوه سببونه په کې پکار دی دي کې څه دي عجمانه په بل په سره عالم دی یو عجمانه بل سره عالم دی اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى هل لك الى ان تزكى هل لك دې ترکیب وکاو هل لك ترکیب هل لك حرف استفهام مبتدا استفهام سره مبتدا مکه جار او مجرور جار سره خپل مجرور نه ثابتون پورې نه جوړیږي رغبتون پورې هل لګي تاسو ویل نه رغبتون پورې هل لك ایستا رغبت شته الی ان دې خبره ده الی دې خبره ان تزکا چې تاسو شي پاک شي واهديك الى ربك کنا اهديك الى ربك ترکیب کوي کنا اهديك الى ربك اهديك الى ربك راځي اهدي فعل
فاعل په فعل پس بیا فاعل او بسا ها فعل پورا فعل وایا څنګه وای ته بیا فاعل په خپل باندې معلوم شي اهدی فعل له کم فعل له فعل مضارع مثبت معلوم او کومه څنګه ده اهدیه واحد کم واحد مذکر ده مؤنث ده متکلم ده واحد مذکر غائب حاضر متکلم کې اهدیه څنګه غائب دی را معنا څنګه مونږ و اهدیک الی ربک چې زه هدایت وکم استغفر طرف ته نو دا کومه څنګه شو واحد متکلم او په واحد متکلم کا مشره پر ضمیر سوي مستتر وي اهدیه فعل شو انا ضمیر پکې فاعل شو او کا مفعول به الى حرف ربک مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف لینا مجرور شو الى جار سره خپل مجرور نه ظرف لغو متعلق په صبر په اهدیه پوره الکه دا خبره تاسو یاد کړله دا ترکیب د پاره بازي کسان یا ترکیب ګوټکای رټکای دا امبرولیم تفسیر د خدای دې دا سره خوشاله کی چې دا تفسیر لیکل لري خو زم چې دا طالبان د پاره زهر قاتل له چې دا واړه دغه ترکیب په یادې یا ځان ته په نقلونو باندې لیکي په کاپي کې باندې نقل لیکي بدای کې لیکي ترکیب د رټي شي نه لري ترکیب د رټي شي نه دا ګوره په دې کوس دا د تاسو مخ کې چرته کړو دا ترکیبونه خدا تاسو طریقې زده کړل بس چې تاسو طریقې زده کړل کنه نو ما ته را خبر وکړه په دې کې ګران آسان نه چې ته دا ګران دی او دا آسان دی او دا مې ویلې دی او دا مې نه ویلې چې بس صرف تا طریقې زده کړل کنه بس دا لپاره دا پوره ده صرف طریقې دې زده کړل بس دا سره پر سری پوره دي لکه زه ګور تاسو مې دا خو چې ته چې دا خو نازعات صورت لنده ما په دې ترجمه کوله او دا مال دا غي د وجنه راځي زمانه نه ویلې واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه غنمتم من شيء ترکیب را تکوا غنمتم من شيء غنمتم سره فعل کم فعل له پورا فعل ماضی مثبت معلوم صيغه سره جمع مذکر په جمع مذکر صرف کې فاعل څه شي تم ضمیر پکې څه شو نوم پورا غلې پورا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل من حرف جر او شيء جر سره خپل مجرونه ظرف لغو متعلق په څه پوره غنمتم فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه خبریه فان لله خمسه نو ان لله خمسه ان لله خمسه ان څه شری حرف مشبه بالفعل لله خمسه لام حرف جر او ها الله مجرور و جار مجرور شته خو لکه سوق نشته چې بای پروتلو نو بسو چې جار مجرور سره د ظرف مستقر متعلق شو بس پوره په ثابتون پوره یا بس پوره په ثبت پوره چې کله موږ په ثبت پوره وکړو نو په ثبت فعل سره خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د ان خبر مقدم شو د ان لپاره خبر مقدم شو څه ان لپاره او چې موږ به دې پوره نو موږ به ثابتون شي فعل سره خپل فاعل متعلق شي به جمله خبر شو پوه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى لا للرسول لذي القربى دا ټول په دې پورې متعلق دي ان كنتم آمنتم بالله ترکیب کوا آمنتم بالله آمنتم کم فعل ہے فعل ماضی مثبت معلوم بالله بار فجر الله مجرور جار مجرور متعلق شو بچا پورے آمنتم ان انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى اذ انتم بالعدوة الدنيا انتم بالعدوة الدنيا نو انتم خبا ضمير مرفوع منفصل مبتدا او بالعدوة الدنيا نو بار في جر العدوة موصوف الدنيا موصوف سره خپل صفتنا مجرور جار سره خپل مجرورنا ظرف مستقر کا ظرف لغو ظرف مستقر متعلق شو پس پوره ثابتون پوره ثابتون شی فعل سره خپل فعل متعلق نه شبه جمله خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه الګه پويږي کنه پويږي والركب اسفل منكم الركب اسفل منكم دلی ترکیبو الركب اسفل منكم الركب مبتدا اسفل فعل ماضی مثبت معلوم او فاعل پکې هو ضمیر پکې فاعل له
او من حرف جر او کوم مجرور جاء سره خپل مجرورنا ظرف لا متعلق به څه پورې اسفل فعل پورې اسفل فعل سره خپل فعل متعلق نه اله کدا ګران نه والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد نو لاختلفتم في الميعاد دې ترکیب اختلفتم فعل او تم ضمیر بګه فاعل او في الميعاد جار ظرف لا متعلق به څه پورې الګا دا اوس لازم چې پاتې په ترکیب چرته ویلو دا لازم چې بارا ماته شروع کړی خو چې تا طریقې زده کړه لګنه طریقه نو بیا وایي چې ګران آسان پکې نه دا پکې نه چې دا ما ویل دا مان دی ویل نو دا ماته اوس نن سبق ټول پدې جار مجرور باندې وېسو چې جار مجرور دا چې کله هم په کلام کې راشي نه دا به موږ بچا پورې تړو با بچا پورې به تړو په فعل پورې به تړو یا به په شبه فعل پورې به تړو کدا فعل یا شبه فعل په دې جمله کې موجود وو جمع با دا ظرف اللغو متعلق او دا جار مجرور موږ به پورې تړو کله موجودو نو بیا بوله راو باسو وس فعل بوله راو باسو که شبه فعل بوله راو باسو نو بدی کې اختلاف ده پدې کې سره اختلاف ده بیسرین څو چې صبر او باسو فعل براو باسو او ولي وی چې فعل براو باسو زګه چې دا دغه دی عمل کوي او اصل په عمل کولو کې څه شری فعل او بکوفین وی چې څه شی براو باسو شی فعل براو باسو صبر او باسو ولي زګه او چې دا خبر جوړیږي او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا بسوي مفرد وي نو موږ لکه دا څنګه مفرد دی پدې کې هم فاعل پکشته موږ د اصلي وضع په اعتبار سره اسم فاعل او اسم مفعول پدې کې فاعل نه دا خو بیا د مضارع سره مشابهت راغلی بیا موږ چې دا کم فعل یا شبه فعل لو باسو نو کدا وخت مناسب موږ د فعل یا شبه فعل معلوم وو جو موږ بلای مناسب راو باسو که مناسب موږ ته نو معلومو نو بیا موږ د افعال عامه نه فعل لو باسو د سنه براو باسو افعال عامه سودی سلور دي کم دي کون ثبوت حصول او وجود پدې پوه شوي وځي یو خبره بل زده کوي یو خبره ده بل چې کله نو دا خبره ضروری ده چې کله خبر چې دا جمله راشي کله خبر جمله راشي نو پدې جمله کې با یو ضمیر وی چې هغه راځي به مبتدا ده کله چې خبر سره شي جمله راشي نو په دغه جمله کې یو ضمیر پکار دی چې راځي به صدا مبتدا ده پوه شو به باندې لګوره مونږه دا خبر جمله را لګنه نو په دې کې هو ضمیر فاعل نه هو ضمیر چا ته راځي دی د مبتدا ته راځي دی دا ځان په دې کې په ټولو کې پوه شو کله چې خبر سوي جمله وي نو په دې جمله کې یو ضمیر پکار دی چې راځي به صدا او دا ولې د دې وجه دا چې جمله مستقل بنفسه وي جمله مستقل بنفسه مطلب دا چې چاته ضرورت نه وي ځکه په جمله کې د کلام د لپاره فعل پکار دی فاعل پکار دی او په جمله کې په خپل باندې شته نو چاته ضرورت نه د دې چې د مبتدا سره تعلق جوړیږي دا په ضمیر باندې به جوړیږي په زبانه په ضمیر باندې نو چې کله مبتدا کله خبر د جمله وي نو په دې جمله کې یو ضمیر پکار دی چې راځي وي چاته مبتدا ته ځکه چې د مبتدا او د خبر په منځ کې دی بل سره څه پیدا شي تعلق پیدا شي او دا تعلق او ربط چې پیدا کیږي په ستر او پیدا کیږي په ضمیر سره پوه شئ او کله دا ضمیر دا حذف کیږي د دې مثالونو دي نو ان شاء الله سبب بیا په دې ترکیب ته بګي او په ترکیب کې یو قاعده زما مقصود د چې تاسو په دې کې یو قاعده زه وخم ان شاء الله نو بیا سبب وایو صحیح ده پوه شئ تاسو باندې باندې نو ګوره پرون سبق کې موږ دا ویلو کنه چې وقد يكون الخبر جمله اسميه كلا بلا خبر جمله اسميه بي لك زيد ابوه قائم فعليه زيد قام ابوه شرطيه ان جاءني فاكرمته ظرفيا زيد خلفك وعمر في الدار بیا موږ یو ظرف متعلق بجمله عند الاكثر ظرف دا متعلق به جمله سره د اکثر بنسبت د اکثر نحاتو په نسبت دا متعلق او په جمله پورې جملې نه مراد یعنی فعل او فاعل پورې په ثبات پورې وهي استقر او دا استقر ده مثلا تقول زيد في الدار چې دا زيد في الدار نو دا جار مجرور متعلق په فعل پورې ته زيد استقر في الدار زيد لکه ما وای فی دار جار مجرور متعلق شو په استقر فعل پورې استقر فعل هو ضمیر به فاعل فعل سره خپل فاعل نه متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه خبر تقدیره زید استقر فی الدار پوه شو به باندې او دا بعضو باندې باندې دا نو کوفیینو باندې باندې دا به متعلقی کې پس پورې په شی به فعل پورې پس پورې نو او و چې دا زید فی الدار دا په څنګه ده زید مستقر فی الدار زید
ولا بد في الجمله او ضروري ده په جمله کې من ضمیر یو ضمیر يعود الى المبتدا چې دا راجع مبتدا ده کله فيما مر لکه ها شو په مخکینی مثالونو کې لکه پوه شو په مخکینی مثالونو کې زید ابوه قائم نو ابوه کې دا هو ضمیر راجع دی زید مبتدا ده زید قام ابوه فابوه کې دا هو ضمیر راجع دی زید مبتدا ده ان جاءني زید فاكرمته کې دا هو ضمیر راجع دی زید ده پوه شوي ويجوز عزبه سره ان شاء الله سبب وای چې کله کله دغه زمين حذف کیږم نو مې په دې کې قاعده ده نو قاعده ورته سبب وای الګا دا بیا چی